172 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. مقصد سورة بیان دغه سلور مسلور کوم چې په تیر صورت کې بیان شوی وي خدل زیات تفصیل او زیات وضاحت سره اثبات توحید، اثبات رسالت، جهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله تعالی. شهروز تفاصیل خاطر بارے نو کولو سورۃ دری حصے دے ربی حصہ آیت نمبر 163 پورې وا دویمه حصہ آیت نمبر 64 نه 101 پورې اور دریمه حصہ آیت نمبر 102 نه اخیره پورې. اوله حصہ کې اثبات توحید، دویمه حصہ کې اثبات رسالت، دریمه حصہ کې جهاد او انفاق. آیت نمبر 102 نه 120 پورې د 19 آیتونو کې 5 اصول د تنظیم بیان شو. آیت نمبر 121 نا تقریبا 180 پوری د شپږو آیتونو کې د غزوه بدر او د احد بیان دی. د غزوه بدر مختصرا د پاره د دې بیان چې فتح او شکست هغه په قلت او په کثرت کې نه ده، او د غزوه احد تفصیل وروړو. غزوه احد باندې د تفصیل ګڼ حکمتونه دي او ګڼ وجوهات دي. یو خدای چې دی کې ایمان والو ته تکلیف رسیدل او زخم ورته رسیدل او ملګری شهیدان شوی او ملګری زخمیان شوی، نو دې ته د تسلی ضرورت او د شهیدانو د زخمیانو متعلق د بشارت ضرورت. دویم دا چې په دې کې د ایمان والو نه بعضې غلطیانې هم شوې وي، نو هغه غلطیانو باندې د تنبیه ورکولو ضرورت هم چې آینده لپاره داسې ونه کوي. دریم صحابه کرامو نه بعضې غلطیانې شوې وي، نو د یو کس په زړه کې د صحابه کرامو سره په مینه کې کمی راتلی شو، نو دې وجې نه الله رب العزت شان صحابه هم بیان کړو، پکې د دې بیان ضرورت و. بل منافقانو هم خپلې کارنامې پکې کړې وي، نو هغې ته هم پکې د زجر ضرورت و او د رټنې ضرورت و. چونکہ بل بعض آداب امیر کا پکارو، بعض مامورین کا آداب هم بیان شو، بعض حادثات شو. مثال طور سره آواز شو چې الا ان محمدا قد قتل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجه شو آواز شو. نو د دې حادثې د ټیم چې ایمان والو نه کومه غلطي شوی و، نو اغي آئنده لپاره چې کوم کې ایمان والو ته راهنمایي ضرورت وو، الله رب العزت په کیا هم ورکړه. د جهاد صحیح حکمتونه دي هغه هم پکې بیان شو. تکلیفونه مصیبتونه راځي د دې صحیح حکمتونه دي هغه باندې هم تفسیر شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې پکې الزام راتلو، دا یې جواب وشو چې وما کان لنبی ان یقول. دا ګڼ خبرې اترې چې جمع شوې وي، نو الله رب العزت د دې وجه نه تفصیل کو په غزوه احد باندې
دوهرائی کی مونگا ولس رکو داغی دوهرائی کرده دا اس مانوران دی حافظ سے افتاسو تا دا تلسمی و دلسمی رکو تلاوت تاکہ سعادت حاصل کو شاید آیت کریمہ کی شہیدان متعلق بشارت ورکڑے شروع کم چه غزوه احد کی شهید شروع نو اس اللہ رب العزت د زخمیان و مؤمنان بیان کی کم چه غزوه احد کی زخمیان شروع الذين استجابوا لله والرسول هغه کسان استجابوا قبولتیاء کړي د حکم لله د الله والرسول او د پیغمبر من بعد ما اصابهم القرح پس د دینه چې رسیدلی او دیتا القرح زخم للذین احسنوا منهم د پاره د هغه کسانو احسنوا چې نیک اعمال کړي دي منهم یعنی د پاره د دې ټولو دي رسول وتقوا او ځان ساتلې دي نو اجر عظیم دي د پاره سي اجر لري احسنوا منهم کدا من بیانیه دي دا منهم دا بیان کی چې دا نیکان څوک دي دا ټول خلک دي دا آیت کې چې چا بیان کیږي دا چې په دې کې بعض نیکان او بعض نیکان او صحابه کرام وللذین احسنوا د پاره د هغه کسانو چې نیک اعمال کړي دي منهم یعنی د پاره د دې ټول یعنی دا ټول نیکان چې دي واتقوا وزان ساتلې دي د پیغمبر د خلاف نو دې لرسدي اجر عظیم اجر لري دا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم یو منلو پس د دې چې زخم ورته رسیدلی دا اصل کې د دې متعلق دوه واقعات راځي یو واقعا هغه خدا چې غزوه احد کې ایمان والو ته وقتی عارضی شکست ملو شو نو مشرکان لاړل دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه سره یو فکر پیدا شو چې راځي نه د دې مشرکانو په ځل کې دا راشي چې دا مسلمانانو لپاره موږ شکست ورکړو راځي چې دوباره به ورشي چې ختم وکړو مکمل نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دا فکر شو او واقعي همدا شانتي وشو چې هی واپس نه پراره کې پیوزي کیسار شو چې دا موږ ورته غلطي وکړه چې دې موږ همدا شانتي پرې خو نن راځي چې ورشو پدې کې څه جاسوسان وو هغه جاسوسان هغه ولېګل ابو سفیان رضی الله عنه او صحابه کې د مشرکانو سردار وو هغه ولېګل چې وګورئ د ایمان مؤمنانو څه حالت دی دې ته اطلاع ورسېده چې هغه په تاسو باندې را روان دي هغه حمله کوي دی او یریدل پیوسته واپس مکی طرف ته او اطلاع او رسول د خپل جاسوسانو په ذریعہ باندې چې ورشي تاسو ایمان وارته وایي چې هغه په تاسو باندې حمله کوي څو خبره ته خیال دی خپل او تختیدل او دمکی رويګره د جاسوسانو په ذریعہ باندې نو دا صحابه کرام دي ته زخم رسیدل شکست ورته ملو شو وقتی عارضی لیکن چې کله ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم وکړ د الله تعالی چې راضي ورسوي زخمیان ځان پس خپیر راکاږي او روان دي مکی مشرکان پاسي نو الله فرمایي دی لرا اجر عظیم دی اجر دی الذين قال لهم الناس هغه کسان دا د ایمان والو بیان کی الذين هغه کسان قال چې لهم الناس دی د جاسوسان د الناس مراد جاسوسان دی الناس مراد جاسوسان سی ورتوی الا الناس چې بشک مشرکان قد جمعوا لكم بشک اتفاق کړی دي تاسو په خلاف کې او تاسو خلاف کې رښتیا راځي وکړي فخشوهم نو یریږي دا غوینا فزادهم ایمانا نخکار کو دی لرا دی خبری ایمانا اثر د ایمان دی خبر سرا د دې د ایمان هغه اثر وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله كافر منغلر الله ونعم الوكيل او سخل کارساز دی الله
नूल अल्लाह काफी और बेहतरीन का एहसास दे अल्लाह फंक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाह नो वापस शुदी बनेमत द अल्लाह सरा व फज़लिन औ बफज़ल द अल्लाह सरा बनेमत औ फज़ल द अल्लाह सरा वापस शु लम यमससहुम सू शुनूर से दरेगी तईस किस्मत तकलीफ वत्तबऊ रिज़वान अल्लाह और पसी शुदी द अल्लाह रज़ा पसी वत्तबऊ और लगी दिलगी रिज़वान अल्लाह रज़ामंदिया द अल्लाह पसी दी द अल्लाह रब्बुल इज्जत रज़ामंदिया पसी लगी वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम और अल्लाह हल्वे फज़ल वाली इल्लमा ज़ालिकुम शैतान इल्लमा बेशका ज़ालिकुम दगरंगे उसैकलक अश्शैतान युखव्विफु औलियाअ अश्शैतान युखव्विफु यानी युखव्विफुकुम बिऔलियाइही शैतान ये रही तासु पखल मलगरू दखल दोस्तान बसलिया शैतान तासु ये रही फला तखाफूहुम नुबयरी गई दबीरा वखाफूनी औ यरी गई जमाना इन कुंतुम मुमिनीन कचरिये तासु मुमिनान यादा से वेरे शे ज़कचिये तासु मुमिनान चूंकि तासु मुमिनानी को यरा बियादा अल्लाह रब्बुल इज्जत न पकाएगा नियो वाक़िया खुदा शुक्र ग़ज़वा शुरा और असद वाला वाक़िया जब उहद गज़ान बार मक्की मुश्रिकान चिलाड़ बंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर फिक्र शो शहीद पर हमले होने की और आगल का वाक़िया तन दादीस में के उदा ख्याल ला और खबर की मशवरा कोला अगीर न कम दे जासूसान हुए ईमान वालों को पता सुबान दे राजी ठीक शो रागी से चलो को अगीम जासूसान नो दे गल चोर से और दुआ ही काफिरान हो मक्की वालों सा उस खिलाफ पूरी अख्तर तैयारी करी और पहले चकम दे को तख्तीर और ईमान वाले चकम दी अगी और तब मैदान की फजे वाले और तवलाद गुनो तख्तीर और खल इज्जत सरा और अल्लाह रब्बुल इज्जत फजल और ihsan सरा वापस और मदीने तक खैर खैरियत सर और रसीदा और जो बात वाकया बाज मुफस्सिरीन वाज करते रहना ची द उहुद सिंगा चे बदर नबाद ग़ज़वा बदर न यो काल पस द उहुद जिहाद शुरू करा द बदर यो काल पस द उहुद जिहाद शुरू नोंदरंगे अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम को कबूल करे नबूवे चेहरा रवान काल बबिया वर जंतु खा बिया वर जंतु रोला रवान काल ईमान वाले चिकुदी अगी सजाए पर वर पसीते भी दूंगी लेकिन दी सिर्फ द जासूसान वगैरह का कारवाया दी कि धमकियां ने रोली गिरी और बाकी और जंग लड़ाना और ईमान वाले खैर से वापस बाकी तफसील दर्स के शवेले दाऊद दोहराई वला यहज़ुनुक الذين युसारिऊन फिल कुफ्र तसल्ली और हम जंदिन की ताल रहा कसान युसारिऊन चमन देतड़ वही फिल कुफ्री पेशाद द कुफर की पखवरउल द कुफर की मतलब हम जंदिन की लाजिमी तो सर जरूरत और गम रसी करा जैसे खलक दा अल्लाह के दिन खिलाफ के यो गम को क्या इख्तियार शेरे बेदरी से मतलब जो गम जंदिन की तारा जवाब में सुन की रहा जी बेहोश के दिल दिमाग तब लवज बता सब बेहोश है शोना से और गम जंदिन की तारा कसान चमंडे तुल्ले वही ची कोशिश न की पखरउल द कुफर की बेहोशरी नशिदागी दवज चितफल होसला खत्म की इल्लहुम लन यदुरुल्लाह शैआ आयत 176 इल्लहुम लन यदुरुल्लाह शैआ बेशक भी हिचरी नुकसान बिशिर सौरी दीन का अल्लाह तईस ताकि द हिफाजत सिवा अल्लाह अल्लाह बस्ते युरीदुल्लाह अल्लाह यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरह वाली अल्लाह इरादा की अल्लाह जुबन गर्जी दी दपार से ही सब आखिरत की मुराद कसरे जन्नत दे सवाल लाए चिपड़ा दी अल्लाह रब्बुल इज्जत तो भी तौफीक वाले नवर की जवाब दी अल्लाह द जन्नत न दी दे कुर्तू तो दवा जे महरूम बसात रवाई
दी की हिस्स खैर निश्ता दी की इराबत निश्ता दे रो अल्लाह के वजह तौफीक पर की दी अल्लाह रब्बुल इज्जत बजन्नत का भी हिस्सा वर को नवारी वलहुम अज़ाबुन अज़ीम और दी लरदी अज़ाब की अल्लाह इतना तौफीक इल्ला الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم زجر و تخویف ہے دشمنانو د دین ته دنیا پرستو ته بشکا کسان اشتروا الكفر چخوریکو کفر بالایمان په ایمان چخوریکو کار د کفر په کار د ایمان لن يضر الله شيئا هیچری نقصان نشی رسولی اللہ ندیم دا اللہ تیس ولهم عذاب علیم او دین ردی عذاب درنا ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم زجر ورکی منکرین اللہ رب العزت مہلت ورکی کر منکرین اللہ رب العزت مہلت ورکی یکدم سزا ورکی آد دین خلاف کی اور قرآن و سنت خلاف کی اور اللہ کو مہلت ورکی دا خیال میں چکلی اللہ مانا زما پر عمل نزا یا دا خیال میں چکلی دا منا بس بدو تریر بد عمل نہیں چا اللہ پر مانا سزا رکی ورنہ یکدم با اللہ تباہ کرو حضور کان یا شفاق میاشتنا دو کار اور مسلسل پلی گناہ کے مبتلا ہے ہم ذرا قرآن دا درس دا بندول کوشش کو ٹھیک شو ذرا جہاد و دے پاک مخالفت کو کدا بدل والا بس غرفت ہو گیا تو اللہ فرمائی ولا يحسبن الذين كفروا او گمان دے رکی آگا کسان چی انکار کرینی اللہ دے کتاب نا دے توحید نا دے جہاد و دے انفاق نا سو گمان دے رکی انما نولی لهم چی بے شکا ہوا چی مہلت ورکو منگا دیتا خیر لانفسهم خوردی دا پارا دا نفسون دا بی دا خیال رانش شدی کو بدنی سے فائدہ نا نا انما نولی لهم بے شکا مہلت ورکو منگا دیتا لیزدادو اثما دین پارا چی زیادہ کی دی گناہ چی سمر زیادہ گناہ کی دورا زیادہ سزائی دا زیادہ رادیات دا اللہ جنب دشمنات دا اللہ مہلت ورکی پیدا چی دی خب گناہونو کی دورا بردنو سی و خلص عذاب خداشی ولہم عذاب مہین او دی لردی عذاب رسواک ان کے اگا عذاب کو ذریعہ ودی کو شبیلی کے اللہ اتناو تاستول ساتھی ما کان اللہ لیذر المؤمنین حکمت ذکر کی دا جہاد جہاد کی فائدہ سرا کیا لگتا ہے جہاد کی فائدہ سرا تو جہاد فائدہ دارا چپلی کی اصیل او کمسل موحد او منافق پاک او پلید دی تمیز شی دی معلوم او خکارشی چی سوک سمر پاہو کے ما کارن کبرو چی دین بالینا کی سختی نہیں لاغنی نو ہر یو کس چکمتے یو دبل ازیاد دین دار داو چی سختی راشی نو باسی چکمتے اگی پرس شی ٹھیک شو کنا او باسی آگئی چی اگی خکارشی چو بہادر دے نر دے تکالیف باوجود دیکھ والا دے او دا اللہ رب العزت دین دے اشاعت کھاتے ما کان اللہ اللہ دین دیکھ لکھ خلق کی راوی ما کان اللہ شریر دی اللہ لیذر المؤمنین چپریگی ایمان والا چپریگی مؤمنان علا ما انتم علی پاک حالت چیئی تاسو پہری یعنی گڑ گڑ ٹھیک شو کرنا چی ہر یو کس بس دان کٹے خادوی ہر یو کس شکم دے سخیت سراحان نکاری اللہ رب العزت چکم دی ایمان والا دا سے گڑ گڑ دیکھ دی حتی یبیز الخبیث من الطیب تردیچ بیل کی پلید دا پاکنا تردیچ بیل کی الخبیث منافق من الطیب دا موحدنا ہوئے گئی خو سوال دارازی چی دا دی خطریکش کا کرا اللہ رب العزت متخبر ہوئی چی دا موحد دے دا منافق دے دا اللہ رب العزت سفر مائی کوئی وما کان اللہ لیطلعکم
او چرې ندی الله چې اطلاع درکړي تاسو لره علی الغیب په حالت د زړه باندې ټیک شو کنه اطلاع درکړي تاسو لره غیب یعنی د یو کس د زړه حالت متعلق دا سره دی الله چې الله رب العزت د هر یو کس ته چې کوم دی د بل د زړه حالت وایي ولكن الله او لكن الله يجتبي چونکه د بار د وحي من رسله پیغمبران خپل ٹھیک شو کر من یشاء سوال راځي چې ټیک دا الله رب العزت پیغمبرانو ته د وحي کینا نو بس هر یو کس له پیغمبري ورکی جواب راځي نه من یشاء چاله راشي دا الله خو پیغمبري دا یو داسې تاج نه دی چې الله رب العزت دا هر یو کس ته ورکړي ٹھیک شو کنه دیر الله رب العزت څخه خاص کړي نو ګور اطلاع د غیب الله رب العزت چاله نو ورکړي ها چاله ورکړي پیغمبر نو ورکړي او پیغمبري چاله ورکړي چاله چې الله خو خشي خو اطلاع د غیب او علم غیب اطلاع علی الغیب انباء الغیب او علم غیب اظهار غیب او علم غیب مکمل جدا شی دی او وحی ته انباء الغیب ویل شي د غیب یو خبر او الله پیغمبر ته وحی وکړه هغه اطلاع الغیب ویل شي انباء الغیب ورته ویل شي ٹھیک شو کنه علم غیب او انباء الغیب کې فرق سره راکې معلومات تاسو ته د آیت لاندې چې کوم د تفصیلی درس کې خط تفصیل کړی الحمدلله علم غیب دیو الله خاصه ده کبل شاه مطالب د علم غیب کې دراشي دا صریح شرک او کفر دی د قران د شمار آیتونو نه انکار البته دومره غیب کائنات کې څومره ذری دي د اوبو څومره قطري دي څومره پتی دي څومره ودی دي څومره انسانان دي داغي په بدنونو څومره وخت دي څومره ګړي دي زراور دي خام دي داغي په بدنونو څومره وخت دي د هغه څومره ضرورت دي څومره حاجتونه دي څومره سوالات دي کائنات کې څومره ذری دي څومره ستوري دي سورة چنجی سورة میگی سورة ماشی سورة بچان دی ضروریات یو شدا علم سشوی دی سکی دی سبکی دی کل ما کان وما یکون دیتوی علم ہے او اطلاع الغیب سشی مثال طور سر اللہ پیغمبر تا وحی کی چون اسمان کے پدے موقع بار خریختی نا خبر کی چون خبر تر خیال لے کر دیتوی اطلاع الغیب کے لئے فرق ہے فآمنوا بالله ورسوله نو ایمان راوړي په الله او په پیغمبر باندې یعنی جهاد کوي چې تاسو مؤمن او منافق معلوم شي خیال نه کړئ الله اطلاع نه ورکړي تاسو ته په حالت د چا د زړه باندې چې دا مؤمن دی او کدا منافق دی دې لپاره تاسو څه کوئ تاسو به آمنوا بالله ورسوله تاسو به جهاد او انفاق کوئ دا الله د پیغمبر حکم به مرید تاسو ته ښکار کیږي وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا او کتاسو ایمان راوړي وَتَتَّقُوا او ځان ساتي د شرک او کتاسو باندې حکم د الله چې جهاد او انفاق دی وَتَتَّقُوا او ځان ساتي د سستۍ ٹھیک شو کنه فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تاسو لره دی اجر ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو خير لهم زجر ورکی بخلاوت چاله زجر ورکی وای کنا چاله زجر ورکی بخلاوت زجر ورکی شهیدا چتر اعمال او دولت راجم کړي لري لکه قانون په خزانه باندې ناس دي او تداوی چې الله رب العزت را باندې ډېر فضل او کرم کړي مخکې ډېر تنګي وا او فراوانی د مال او عيش او او بل په یو پر پلان خدای الله سبحانه فضل الله په دې احسان کړی وی غواړي چې یو کس متعلق شي الله په ډېر فضل کړي پوه شي چې مطلب دا دی چې مالدار مال ور سره ډېر دی ټیک ده کنه نو الله رب العزت دې بخلا او تعدی دنیا پرست له زجر ورکی تسوي چې مال او دولت ته چوکي او د الله فلار کې نه لګي حق نه ادا کی د الله دین ته تلوزګاریږي منځو دستا او قران ته او جهاد ته تلوزګاریږي تسوي چې دا خیر دی دا خیر نه دا شر دی چې الله تعالی ٹھیک ده کنه خیر خو هغه مال چې الله په دین باندې لګي او حلال طریقې سره ګټل شي او دین ته تلوزګاری
نو هغه مال خیر دی. ولا او قسم سی باندې بیا لګي ولا يحسبن الذين او ګمان دې نه کوي هغه کسان يبخلون چې بخل کوي بما آتاهم الله فهغه چې ورکړي دي دوی ته الله من فضله د خپل فضل نه الله به زور نو کړه الله رب العزت د خپل فضل او احسان په بنا باندې مال ورکړي دي نو دې لا ګمان نه کوي چې دې ته بخل کوي د کم مال کړه هو خير لهم چې دا غوړه دې د دې لپاره اې الله په دې ته لګي دا خیال دې راځي چې دا مال دا خیر دا غوړه دې دې لپاره نه بل هو شر لهم بلکې دا شر دې د دې لپاره نقصان دې د دې لپاره تباہی ده سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه خامخا د سټ نه بتوکړي شي دوی ته توب بکړي شي دوی ته ما هغه مال بخلوا به چې دې بخل کړي دې باغې سره کله ورته توکړي شي کله ورته مړ او سټ نه توکړي شي یوم القیامه پورز د قیامت او یو گنجی مار وي او وړوند وي او چې به راويستي او دراست نه وتاو یو د تبداسه مخې دي او دیو چې وی چې پریمرا او دې مال چرته سي انا مالک و انا کنزک ټک باور کوي پټوي انا مالک و انا کنزک زستا مال او استا خزانه الله رب العزت دې موږ تاسو ته ساتي ولله میراث السماوات دیو لګوا الله بندوس دیو لګوا یو کو کنه لګي رضا سزا ده دې دا چې وی لګوا اسیم الله تفاتی کیږي کنه ولله میراث السماوات والارض او خاص الله لري پاتې کېدل د اسمانونو او د ځمکې والله بما تعملون خبير او الله په هغه چې تاسو کوي خبردار دی اے خبردار ذات دی کله لګي خبر دی کله لګي مال خبر دی په کومه لار کې لګي خبر دی په کوم نیت لګي خبر دی ریا باندې لګي او که اخلاص سره لګي او ته خبر دی والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين بشكا دوس آیت نمبر 181 دا 188 پوری دی اتو آیتونو کی قبائح بیانی خباستون بیانی دا اہلی کتاب آسان سبق دے گا خباست اوسو سموگا میرے خباستون دا اہلی کتاب و قبائح دا اہلی کتاب دری قبائح بیانی اگی طرف تقبیار آزم و شاہد سرے نبت سرے شاہد مسئلہ بیان شوئے جہاد ہونا شاہد مسئلہ بیان شوئے جہاد ہونا انفاق دوست فرمائی کور جهاد و انفاق قوا ورنه د دې پلیتو خلکو په شان کې وطن پلیت شي دین باندې بدني قرباني پیش کوا مالی قرباني پیش کوا ورنه د دې پلیتو خلکو په شان کې وطن پلیت شي یو دوی نمبر باندې بخل بیان شو کنه دی آیت کریمه کې د بخل بیان شو روز الله رب العزت د انټرنیشنل بخلاو بیان کوي چې دی یهود د انټرنیشنل بخلاو بیان کوي ایت بخل کی رتزان پدی خلقو کی ورنه راس خیال نه کړی دا دومره پریب خلق دی دا کارنامه دا دته د دې په شان دی عمل بخل خود دې عمل دې د دې په شان دی عمل تایله د خپل بشری د بار او د خپل اقتدار لپاره داسې تلګان شو چا پسې چې زیږ او ورور چې داسې کسته د پسې تلل دا مال د فائدې دی او کله نقصان دی نو تا داسې انټرنیشنل پلیتان خلق انټرنیشنل بخلان چې کوم دي ځان د مقتدا او مشران سو پیښه بار او ویم دی کوي لقد سمع الله درې پلیته وره روپے پلیتی انکار د انفاق دا په باطلی بهانه سره یاره خلاصه اوسه چې تاسو وایي هارون بھائی روپے پلیتی سره انکار د انفاق نه باطلی بهانه سره صحیح شو حافظ صاحب محمد فیضان سے تاسو فرمایي جو پلیتی سره انکار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت نه په باطل بهانه سره حافظ صاحب محمد تشریف فرمایي تاسو فرمایي حق پټول د دنیا پرسته دا درې پلیته بیانې درې پلیته او پنځ کې ورسره الله رب العزت تسلیم ورکړي
او تشجيع هم ورکي او اخيرا زجر ورکي ټیک شو تسلی تشجيع زجر سره د پریو پلیتو لومبه پلیتی ګوري لقد سمع الله بشك ورد الله قول الذين بلادها كسار قالوا چوي ان الله فقير بشك الله فقير ونحن اغنياء او ممكن مالدار انفاق ترغیب چې ورکړي شي کنه ومن الله وګمارو ان تعلم بل لو يشاء الله اطعم سن سوره ياسين کې من الله وګمارو ولي الله غريب دې چې الله مختوي چې تو ورکا او من الذي يخرج الله الله غريب دې چې الله را قرض ورکو انکار د انفاق په باطل بهانه سره سوي الله فقير دې او موږ مالدار دې ټوکه جوړه کړه خیال دې ټوکه جوړه کړه الله به هاوره دې ګورو سنكتب ما قالوا خالقكم يعني سما فحكم بيدي وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون سورة الانفطار خالقكم يعني سما فحكم بيدي فرختين سنيكي ما هغس قالوا چويل بي دي چسوي جسنگ اوئی کرا اقلی کلی ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید چوخلی نے یو لفظ مباسی فرشتہ اور تیار ناستی لکھی خام خالقم دا سورة قاف آیت نمبر 16-17 خام خالقم گاہا قالو چوئیلی وقتلهم الانبیاء او لکلی دی منگا وجن دی پیغمبران لرا دی خو وجنی چا وجنی دی بشران وجنی صحیح شو کنا خودی تے نسبت والے ہوتے دی حمایت کرو دی والا پتو چھوڑ صحیح شو کنا دو اللہ فرمائی ندی آغا پلی کا من مالی کرے رے بغیر حق نامناسب ونقول ذوقوا عذاب الحریق او موائمونگا چو سکی سزا دمور سوزمون کی حریق دمور صفت تے دا سے عذاب دا سے اور چغس سوزمون کی ورنے ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد دا دو وجوهات بیانی دا عذاب ولی اللہ سزا ورکیو ذلك دا سزا فدی وجہ قدمت أيديكم چمخلی گلی دلا سنستاسو وأن الله فدی وجہ بیشک اللہ وبأن الله او فدی وجہ بیشک اللہ ليس بظلام للعبيد دلیه ظلم کون کی پہیس یو بندبان دی ظلام صیغت مبالغی دا خدل تیرولی دا رموم دا پارا ٹھیک شو کرا دل تیرولی ایسا دا پارا رموم دا پارا او عبید صیغت جمع دا او مراد تیرا فرد دے ندی اللہ ہی ظلم کون کی پہیس یو بندبان دی در استاذ محترم تمجید الذين قالوا نرد پلیتی شو کرا انکار دے انفاق نا پباطلی بہانی سر اس دوے بپلیتی انکار دے رسالت نا پباطلی بہانی سر الذين هرکسان قالوا چویوے ان اللہ عہد الینا بیشک اللہ حکم کرے دی منگتا دا عہد سلچ الارش دوبارے سی حکم لکا طاہا 115 کی دی ولقد عہدنا الى آدم ٹھیک شو کرا دیسوی بیشک اللہ حکم کرے دے منگتا اللہ نؤمن لرسول چھ تصدیق برکو منگا نہیں سیو پیغمبر او اس پیغمبر ان ورتدانو ورچ او پیغمبر حتی یاتینا تردی چھ روڑی منگتا بقربانی قربانی تاکلو النار چوخری اگیل رور قل قد جاءکم رسل من قبلی وابی شکر آدلیو تاسو دا پیغمبران مخی زمانا بالبیناتی بواضح دلائلو بواضح موجزو اگر واضح موجزات تاسو دا پیش کرینی وبالذی او پہا موجزی قلتم چی تاسو ہوئی دا تاسو دا کمی مطالبہ کوئی کرا دا موجزت تاسو پخوانی پیغمبران پیش کرے دا فلما قتلتهم نولی وجل تاسو اغیلرہ ان کنتم صادقین کچری تاسو ریختنی یو خو بکواس کوئی اللہ دا سی وعدہ تاسو نا اغسطی دنا آکم وعدے چی اغسطی را وقت کرا روانا چی تاسو لاہی کم حشر نشن کرے
اب آیت 187 کې را روان الله تاسو له دا وعده واغسته ده دا تاسو بکواس ته او ځا بالفرض کتا سوای چې مونږ الله ویلي پاک پیغمبر به ایمان راوړي چې هغه قرباني پیش او اسمان نه اور راشي او قرباني یې وکړي نو دا څنګه پیغمبران راغلي تاسو ته دا معجزه پیش کړي د تاسو بیا کوی هغه بیا وایي وجه فإن كذبوك تسلي لو کبھی درو جتیا کوي ستاد الله توحید الله دی بیان او دی تاسو تکذیب کوي لو کبھی درو جتیا کوي ستاد لکه څنګه چې کوي نو مخفقیږي ولې مخفقیږي ځکه فقط کذب رسول من قبلک نو بشک درو جتیا شوی دا د پیغمبرانو پاکستان جاءوا بالبينات راغلی وغي په دلایل عقلی او سره والزبر او بدلائل نقلی او سرا والکتاب المنیر او کتاب روخانا یعنی دلائل وحی او سرا راغلی و حقی پدی دلائل سرا یہی پیش کرو حقی رو نو داغیر پیغمبرانو در وجد بیا شوینا تو کستان کی گدا صدق خبر ہوتا ہے نرمتنا اللہ کتاب بیانی اور سا خلاف کی نو آیا ما رجا اللہ والرسول من لسانی وراء فكيف أنا ما رجى الله والرسول من لسان وراء فكيف أنا الله پیغمبر د خلق رسول نه لري پاتې شوی نو زس شي یمزه بسنګ پاتې شي دا الله توحید د کی د حیات دا مشرک چې الله سره څوکي صدر ګرځي ته توحید بسوي خدا وتا تعالی په دې کې تاسو سره څوکي صدر شي چې تاسو یو کسوي چې ستاسو زوی کې تاسو سره شریک بیا وتا ته پته لګي چې دا څنګه دی توحید دی ستاسو په کور کې تاسو سره شریک یم نو بیا وتا ته پته لګي چې دا څنګه دی توحید دی زما خبره ته خیال نه نو دا الله سره توحید کې مشرک ته پیغمبرانو سره توحید کړي نو کما وتا ته کنځلی شي او بدر دی شي نو دا څنګه غټه خبره ده دا څنګه خبره کل نفس ذائقه الموت کلا کله یو کس ته کړه وی مړه کزه الله کتاب بیانو توحید به مړه باندې کی خلک سکی کل نفس تشجيع ورقی کل نفس هر یو نفس ذا هر یو ذی روح چاکم شي روح دی ذائقه الموت سکون کی د مرګ دی اینو چې څوک الله دې بیانې د دلتو جون تیرې نو مرخ په هغه باندې راځي خیال دې کړئ مرخ په هغه باندې هم راځي کله دا باندې راشي نو تاسو عجیبه خبره خو دا عجیبه خو دا مرخ په هغه هم راځي او چې د دې په اړه کې مرګ راشي بل احیاء عند ربهم مشاهده بیان شي كل نفس ذائقه الموت هر يوزيه سفر کې د مرګري وإنما توفون أجوركم او بشکا پورا بدل کړي شي تاسو ته بدلی تاسو یوم القیامت پورز د قیامت یو لحاظ سره تشجید او بل لحاظ سره تخویف کې کړه اته الله د دې خلاف کې یا ساته مرګ در باندې راځي یا پورز بتا تاسو عمل بدل پوری کیږي خبره پوه شئ کړه فمن زحزح عن النار دعا سوچ بچ کړي شو د اورنا وادخل الجنة او داخل کړي شو جنت تا فقد فاز بشک کامیاب شو کامیابی دارا چې جهنم د بچي او جنت ته داخل شي او الله دې موږ تاسو ټول تاسو څنګه ساتي کرامو والدینو ورونو خويند ټول اهل عیال ملګرو ته الله رب العزت دا کامیابی نصیب کی ومن حیات الدنیا په دعا مو سکمی کی نه پردره اشر په ته ویلایي ومن او سبت لري الله قبول کی مخ په دې امید غواړي چې الله به قبول ومن حیات الدنیا او د سکه د دنیا اے خلق کامیابی څه ته وایي دنیا ته وایي کنه آخرت په هیر دی ولو ومن حیات الدنیا او د ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر سکه د دوکي یو خدا سکا پسکا سبڑی گیندا یو خدا سکا دوی ما سکا حقیقت نه دی هغه سکا د دوکي سکا نه او تاسو رسول الله لتبلون فی اموالکم وانفسکم شاتو بیا یو سپیج بیان کو چې الله د دې بیان کې ربر خطر نه پکې کړه نو کل نفس انسان اوس دویم سپیج کله نا کله مرګ نه بچ شي نو بیا نور امتحانات متا باندې راځي لتبلون فی اموالکم
وانفسكم خامخا امتحان بکولے شی پتاسو فی اموالکم پمالو استاسو کی وانفسکم و پزانو استاسو کی زخمی کیے کے بعد مال بر اعتبار کی ہم تو اللہ توحید بیان نبی علیہ السلام صحابونا دری کال سوشل بیکاٹ نو شوے خیال دے گا دے دری کال سوشل بیکاٹ شو دبا سادستان نو بس خاصو نور اسم یو کس دا اللہ دین دا اللہ توحید بیان کئی موحید ہوئی نو لازمی طور سرا مثال تو سرا دکان دے اور دے قرآن والے توحید والا دے علاقہ کو یا رسول اللہ یا علی مدد والا متعصب خلق نم شکر راہوی چیزا دا دن آخرہ نظر بل شاء دل چی فائدہ ورکم بلا ولی مالی طور سرا دا قرآن کی ستا کور ستا گاڑے ستا نور مال اہیتا وقت قسم طریقوں سر نقصان نسے دین معاملہ کے وچے کر دیتا چی دین خدمت تر املاؤں تڑگا یہ تکالیف کو تباور نہ پیا ٹھیک شو کرا او کته دا چې په دغه بستر او پروت یو تاسو شو کلمې په بنیاد د جنت تزما بیا خبره لګران نه د دین کار استاد محترم فرمایي چې دا غیرتمند کار دی چې ته اول چې کوم دی ته دې تیار چې مرګ راځي کوه ته کول راځي زبر سره نو اله بیا د دین کار کا او کرا استاد ته اول نه ځې نه جوړ کړه بیا دین کار نشي کولای بیا اول چې کوم دی پارام کی لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن أو خاوري بتاسو من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دهما كسانو رجو كريشري ديوت كتاب مكستاسنا بنياد صاحبان ومن الذين أشركوا أو دهما خلقنا شرك كريدي ناكاران ديان دين بساوري سوته أوري أنذر كثيرا بدر دليري د جهاد بکواس بکئی د دروغو حد بکئی او بدر دلوی اغر کثیرا اللہ رب عزت فرمائی ربے مرگ کل نفس ذائقۃ الموت تو مال و ذات دو تاخو راضی نسی ہو امتحان خو کیږي امتحان د بیا پر پروموشن نه کیږي باقي او دریم دا چې ګور بدر دلوم او رخا خزر بدر کیږي و ان تصبروا او کتاسو کلک دریږي استقامت لکار اخلی وتتقوا وصاد سادین سستینا فإن لذالک من عزم الامور فإن لذالک نویشک دا صبر و تقوال تاکلک دریدن دا سستین ازان بشکول ذالک دا من عزم الامور دا حق دا پخو کارون ندی برسلو دا پخو کارون دا د هغه کارون د دې چې په کار کې چې هغه قصد شي هغه مقصدی کاردار مقصدی لږ مطلب سره دا مقصدی کار دی کوم مقصد چې ته پیدا یې کړه دا هغه مقصدی کارونه کوي دا صبر او تقوا دا هرڅه په نظر کې میراث دا په کارونه دا د نرانو کار دی دا د په خلکو د نرانو کار دی بهشکه دا د په کارونه د دې دا مقصدی کارونه دی شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ جملہ واتا اس طرح جو ای کارهای مقصود است دیکھ حافظ سے ماشاء اللہ ای کارهای مقصود است فإن ذلك برزم الامور ای کارهای مقصود است دا مقصدی کار ہے فإن ذلك برزم الامور دری پریتے بیان دو پریتے بیان اس دری پریتے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَعَلَى خِلَافِ قَوْلِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ أَوْ يَعْدَ شَغَسْتِ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ مضبوط وعدنا کسان اوتوا الكتاب ورکړې شوی دی ورته کتاب سبحانه لتبيننه للناس خامخا وضاحت سره بیانوي دا الله کتاب عام خلق ته تفسیر ماجدی چې ګوري عام خلق ته للناس عام خلق ته ولا تكتبونه او تب پټوي دی لرا دا الله کتاب عام خلق ته بیانوي دا بند پټوي دا وعده الله اغستذوت الكتاب دا کتاب والو دا ورته الله رسول فنبذوا وراء ظهورهم لو غرزول بي دا الله کتاب رسول شاګار خپلورا او غرزول بي دا وعده رسول شاګار خپلورا وشکرو بی او غریک پلی وادی باندی او غریک پلی کتاب باندی صبر قلیلا
कीमत लगा दुनिया लगा फबिअस मा यश्तरून नुडीर बदे हाचिदी वरकई वदाला किताब मुकाबले की जिकम शैतान इस्वा बोले पलित शे बोले बच्चे अवदावादा वइन कान मखसूसन बिउलमाई अहल किताब अगर से लफ्ज़ों में एतबार सा दा अहल किताब उलमा पर मखसूसन फला यबअद अन यदखल फीही उलमा हादिहि उम्मत इस्लामिया तो दा खबर नामुमकिन है ना और लरे ना दा अकलना जो बदे की दी उम्मत उलमा दाखिल वले लिअन्नहुम अहल किताब सदा उम्मत अहल किताब दी कना और दी सरकम किताब है वह हुवल कुरान किताब कम योरी कुरान दे वह हुआ अशरफुल कुतुबी और दा पर टूली इज्जतमंद किताब अब बड़े बारे बात उसका तफसीर करो करा लका तफसीर खासे में तवील हरम के फतहुल बयान वगैरह हम याद लन अल्फाज को गदायात साथू कि अल्लाह दा हर आलिम दवादा से अल्लाह तुबयिननहु लिन्नास वला तक्तुबून ला तहसबन الذين यफरहून ज़जर गुमान मकोई पाग कसारू गुमान मको पाग कसारू यफरहून च खुशाली बिमा अतौ पहाड़ ची वर्तरात ललकुरीनी वयुहिब्बून खुशाली अय युहमदू ची दलीली तारीफ प्रेशी बिमा लम यफअलू पहाड़ ची दिकरी गोरा सत ची रात ललकुरी दी अदस शे हक पटवल दीन फरोशी दुनिया परस्ती खुशाली दी परवाह नशता और खुशाली की व्यापारी दी कम कार ने करे दावत पूरा कौल दी खिदमत दी तारीफ जी प्लान कैसे खुश कम दी देर रे कार करे बड़ी खुशहाली जो शातिवी ला तहसबन कना ला तहसबन ता फला तहसबन हुकुमा शातनी ला तहसबन खबर अलाम लगा खबर उगदश वकना जो दे वजह ते बात लफ्ज दोबारा रहो शाह ला तहसबन असल की गुरदीस जो दे सारा लगी ठीक शो कर फला तहसबन लहुम नुगमान मकवी पदी बानी बिमफाजतिन मिनल अज़ाब दबश की दो अज़ाबना वलहुम अज़ाबुन अलीम औ दी अज़ाब दर्दनाक वलिल्लाहि मा मुल्कु समावाति वल अर्द दा आयत करीमा को ततिमी सरफ लगे दले का दावर तौहीद दा और पसी पे दलाई सवाली सबक सर महमूद का दा आयत वाली और दली सबक सरफ लगी ए जी दरदे अज़ाब दर्दनाक अज़ाब बसूक वर्के ना लालो वर्के कना अल्लाह ने पेशरी जो वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द औ खास अल्लाह लरदी बादशाह आसमान और दस्तकी औ खास अल्लाह लरदी इख्तियारात बादशाह तसर्रुफ आसमान और दस्तकी वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर और अल्लाह पर हर योश कुदरत वाला दी सवाब इंशाअल्लाह ताला सूरत आखिरी दर्स को सूरत आल इमरान बुक बद्रेन जलबुएरो और सवाली सबक तखलो हाजिर शे दौर له خصوصي دعوت ورکه یو بیزوی تو شورا برم کو سنا انشاءالله واقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم